په دې کې رشوت خور شته، په دې کې سود خور شته، په دې کې زما او ستا د وینې خوړلو واله شته. پیمانې وایه. او بله ورځ یو کس راته ویل پرون بچی حفظ کړی دی نو څه کاله وي دستربندي، نو هغه ما ته ویل چې استاد یو کس مې وکاته چې ما ورته چې د پلانکې پارټۍ نه ولې واوړېدې، وایي چې راته وایي چې 10 کروړه روپۍ راغلي وي 3 کروړه یې جیب ته واچولې 7 کروړه یې په دې خلکو تقسیم کړی، دا کوم چې مشران وي وایي په هغې تقسیم کړي، وایي ما له یې رانه کړي، ما پارټي پرېښوده. هی هی افسوس مسلمانه، په خپل حق پورې تا ځوروئ، کوڅه به تاله جوړوي را به شي نیته ته جوړوم کښېنه خنزیره ولې به نه جوړی، زما پیسې دي زما حق دی، ما ته خپل حق ولې نه راکړې، او خپلې کوڅه به جوړی او دې ته به ورځې او دفتر ته به ورته پر لمر کې او په ګرمۍ کې په ګرمۍ کې او په یخنۍ کې په یخنۍ کې به وله بار ولاړ وي. صاحب په میټنګ دی او صاحب چې کله د وټونو ورځې شي بیا میټنګ نه وي. صاحب اسلام آباد ته تللی چې د وټونو ورځې شي په کوڅو کې به ګرځي بیا اسلام آباد ته نه ځي. خپل حق پسې به تا ځوروئ او دې خلکو ته ته منډې وې، دې خلکو ته ته ټوپونه وې، دې خلکو ته ته جګړې کې او بل ورځ په بیرسو کې کسان ونه لګېده. خدای راسي که ستا تپوس هم وکړي ونه تا پېژني چې ته یې اوس وکړه او د کوم ځای نه راغلی. خدای ته وګورئ 8 فرواري باندې وټونه دي. دا درته سوال کوم د خپل چا څه چې د زړه کې مینه ده بس وټ وله ورکه، ښه سړي ته ورکه، موږ خو چې هر څوک پارټۍ ولي الله دې راولي چې د پاکستان د اسلام او زمونږ ستاسو خیرخواهي چې د هرې پارټۍ وي. زه خو یوې پارټۍ سم نه یم، تاسو ته مې بار بار ویلي، خو زړه مې درد وکړي قسم په الله بل ورچا په ډبېره کې کس ویشتې خپل پلار را پاسېدل او زوی ویشتې ته پیمانې وه دا د چا د وجې نه. نو دومره مسلمان بې غوره شو چې په خپلو کې اوس یو بل ولې د اسلام او د دین او د قرآن او د حدیث د نفاذ دپاره جنګېدل پکار دي. که په دې مړم شو شهید یې او که نه د جنډې دپاره مړ شو نو غوره شهادت ته معنا ونه کړې، اثر تا ته به اثر پلانکی شهید شو، دا شهادت داسې اسان کار دی.